نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. کتا سے تپرون سبق یادی دے پر مخبر کڑے وللا چې انسان فطرت سلیمه، عقل سلیمه، حکمت بیدای دی جیتا پرورسی جی چې دته دوا مراحل مخترع سي، یو انفرادي زندگی او یو اجتماعي زندگی. مې مدا خبر کړی ولل شي غوندې چې انفرادي زندگی چې دته د ټیم تیرولو چنه چې پته لګي، لکه پته دته کوم چې نه لګېږي په دیرسمې سپارې چې الله تعالی فرمایي ونفس وما سواها، او قسم دی الله تعالی فرمایي ما د انساني نفس باندې چې کومې برابر کړی د الله تعالی د نفس لره فالهمها فجورها وتقواها، فرمایي بیا د نیکی او د بدی الهامي علم الله تعالی چې شو په دې نفس، یعنی یو سړی چې فطرت سلیمه، عقل سلیمه دته میلاوي، بیا به دته هوښیاري میلاو سي، بیا دا ګوښي سړی ښځه په دې پوهېږي چې درواغ نه دي ټیک، رښتیا ښه دي، چوک قتلول ټیک نه دي، چا حق خوړل ټیک نه دي. دا بیا په دغه سټیج ته دا بیا ورسېږي. خو چې کله اجتماعي زندگی راشي بیا خلک ډېر سي، کورواله راشي کور ته، لکه مثال کې طور پر د زنانه به چو حقوقي، نو یوه طبقه داسې ده چې زنانه داسې ګڼي لکه جناور. کتاب چې مې کتل یو ځای سیرت کتاب چې وایي اسلام نه مخ چې موږ خو وایو که نه چې ښځو خیال بیا نه ساته، وایي اسلام نه مخ چې د ښځو په خولې به جنګ شروع کېده او ښځو په خولې به بستېږېده. سمجھ درځي؟ نو یو دا تصور د دې زنانه په باره چې بالکل داسې لکه جناور یې چې ګڼي، نه مشوره ورسره کې نه دا کاروبار کولی سي چې شاید یې نسي کولی. دا غلط ده، بلکې دا خبره زده کو یوه زنانه د میړه سره دا حج ته داخله کړې ده، میړه یې مړ سي، د عدت دومره ضروري ده چې دا د حج ته نه ځي، عدت ترې تېر کړي. خو که میړه یې مړ سه دومره چې شاید نه وپرېښي چې دا کړاچو ته ورکړي، بیا د عدت خیر ده نه یې تېر. داسې جایز کاروبار ټیچري چې د عزت ته نقصان نه وي، بیا دا پیسې ګټاسي پسې وځي، عدت ته بیا نه تېری. لکه دا خبر یو مخې غلطه ده چې لکه ښځه به وکړه کاروبار نه کوي، الله به نوکري نه کوي، الله به سبق نه وایي. بله خبر دا ده چې زنانه ته فول ته فري هینډ ورکړې، دا بیا نه ده ټیک، دې نه بیا مسلې جوړېږي. لیکلي دي ډاکټر صاحب لیکلي دي چې د مصر والا کیلو پیترس چې وه ګردا مصر یې په اوبو وړ، ولې زنانه دوره هوښیاره یي که نه چې چوره یي. نو که فري هینډ دې ورکړه بیا دې بیا خرابوي، که اوکه د جناور ګڼه بیا خو به لازم شایي تر سره بیا به پریشان. اوس یې دې چې حقوق دي که نه حقوق په موږ ته څرنګې پته لګېږي؟ به سوره فاتحې چې موږ سوال کوو بیا به هغه نه موږ ته پته لګېږي. دا په سوره فاتحې لګیا یو، لا خو ورکوسلي نه یو که نه، دا هغه پره توطیه تمهید میدان جوړو سوره فاتحې پره. بله دا ده د اهدنا الصراط المستقیم اطاره جوړو. بله دا ده چې سرمایه دار او مزدور دی به خپل منځ نسبتي سره، لکه دلته ودانېږي غریب غریبېږي. دا ولې؟ دا اسلامي قانون نسته دلته، کنې چې د ودانانو زکاتونه پرې کولی بیا به دغسې کیسه نه وه. وایي په غربت ټیم چې څه شی سوکه د غیرتمن سړي غیرت، عزتمن ښځې عزت، دا دوه شیان سوکه سي چې غربت راشي او مهنګایي جوړه سي. نو که تاسې وینو یو مزدور دا دې پورې یو ډېر شعر لیکلی ده، خو مقصد دا ده چې توازن نسته پکې.
چوک ګړدۍ میاسې چې شپېته زره نه وګټي اچو کې په سیکنډانو چې کروڑان ګټي علاقان ګټي توازن نسته دا توازن برقرار ساتنې پر الله تعالی دا د کتاب رلزلی بله دا ده چې یو خو فرد یو قوم بیا قوم خپل منځ ټیم تېرونو خپل چې قوانین لکه داسې به نه وایي زه به دلته زه ډېر غږوم تا کور سره آی ما خپل بنکای ده نه تا به خپل مځکه یي خو ته به یې لږ کې ګاونډي خیال ساتې داسې نه ما خپل وجود دا زه برخه نه به شور ګلی چې نو که ته منې کیا نو شخصي ازادي نسله پاته بیا ځکه چې دا خو دې منې که چې نه منې کیا معاشره نه چلیږي مخته اوس په دا څه کوي د معاشرې سره به ټیم چې رنګې تېره عام موږ ته اسلام ورښولی دی دغه اسلامي ممالکو چې دو دا کوشش کوي که نه چې د زنانه ته ډېر فری هینډ میلاو سي بیا چې کله زنانه ته فری هینډ میلاو سي بیا خانداني سیستم سي خراب سي بیا چې کوم ملک چې کومې علاقې چې خانداني سیستم خراب چه سي بیا دې باندې پوه سه چې هلته به له حلال زاده او نه حرام زاده ډېر بلکې دا لیکلي دي شیخ صاحب چې دا د امریکې یو صدر په خپل تقریر کې وویله چې دې نه بعده به موږ اول ون پیرنټ فیملي معنا دا چې پلار پته بیا نه لګېږي مور خو بیا دغه یي چې د کومه بلکې نن مې چېرته کتل وایي چې 2% آبادي فلاني ملک والا حرامزاده والا ده حرامزاده معنا دا ده چې باقاعده په کښلې طریقې نکاح نه ایستلی دغسې بچي پیدا کړي ښه دا خو بل اصله چې کله یو سړی دا هغه مسلې جدي چې دې باندې دا عقل بیا کار نه کوي دغه پاره به الله تعالی نه سوال کوي چې خدای پاک تر دغه جیر ورسېدل چې الله تعالی یو ده اوس په زه دوره خو زه په پوه شوم چې دنیا ستا خیرات ستا جنت ستا ټیم به دې دنیا چې زه څه رنګې تېروم سمې درځي بې حیثیت نوجوان بیا زه چې رنګې تېروم بې حیثیت پلار بې حیثیت خاوند بې حیثیت ګاونډي په کومې لارې لاړ سم مخ ته خو ډېرې لارې روانې دي هغه لارې تعین دی پر اهدنا صراط المستقیم ده چې الله تعالی ته ماته سیخه لار وښیي اوس د ټول دغه سوره فاتحه نه ده دی چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر دغه چې پورې دا بنده وایي چې ما دوره وس ورسېده دوره زه په کیسې پوهېسله چې ټول حمد تعالی را ده صحیح ده که نه ته رحمان رحیم او د قیامت ورځې مالک یې نوره وه زه پر نه پوهېږم چې اوس به زه ټیم څرنګه تېروم نو اهدنا صراط المستقیم ترجمه ملنده کړې دا حقیقت زه بیانوم یې سوره فاتحې تاسې زده کړې دپاره دا یوه خاکه ذهن چونچو چې یو سړی دا چاته ورځي چې ضرورت پاره اول به دا یې دیغه تعریف کوي خامخه تعریف نه بعده به دا خپل تعارف ورکوي بیا به خپل ضروراتو ته پیش کوي نو سوره فاتحې بالکل دغه ډیزاین ده اول د الله تعالی حمد ده بیا سړی خپل جان درښیي چې زه تا بنده یم ته چې ماته چې وایې زه به هغسې کړم بیا شاته شیان ورنه وګورې اهدنا صراط المستقیم ماته سیخه لار وښیي په هغه طریقې باندې الله تعالی نه درخواست ته خواست ته بسم الله الرحمن الرحیم چې یو لفظ الله راغلی ده یو الرحمن راغلی ده یو الرحیم راغلی ده رحمان والا زم رحیم والا سوري لفظ الله والا زه مختصر نن ته بیانوم نوره به بیا بیانوم دا ده لفظ الله درې معنو دپاره استعمالیږي یوه ده چې یو سړی مصیبت او تکلیف په ټیم باندې چې کوم طرف ته د ایله یي چې دا مسله مې به حل سي لکه بعضې ایلې خو سړی انسانانو ته کوي که نه خو په زلزلې ټیم کې بیا چاته کوي چې کله تر سخته سي بیا چاته کوي چاته کیا چې هغه ته الله وایي دا یوه بله دا ده چې کوم سره سړي ډېر محبت یې هر چانه والذین آمنو اشد حبا لله وایي مؤمنانو به الله تعالی سره هر چانه مینه ډېره وي
او دریم نمبر باندې فلاسفه وایي چې الله تعالی هغه ذات ته چې هغه حقیقت ته سړی رسېدی نشي چې سوچ په چکیان خالي به چې حیران یې نور سړي ته پته نه لګېږي دا یې د لفظ الله هغه درې معنی ولیدل الرحمن الرحیم چې معنا ده چې د کوم بسم الله چې راغلي دي لا سوره فاتحه چې راغلي دي دا به ان شاء الله بیا سبا وایو کاله ته منظوره اللهم امين دعا اللهم امين